بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د swadnews.com مینوال السلام علیکم تاسو کوربا فضل ربی پښتون یار تاسو ته نن په یو نوی پروګرام کې د مدد بند تړه دا غنه تاسو ته نیغ په نیغه مخاطب یم عزتمندو کا تاسو ته پته یي چې ثوره مخکې کله چې هم روزه شروع شوې د واردات ډیر زیات شوي دي په هغې کې قاتلونه برسریام وغیره دا کېږي خو که بل طرف ته مونږ د پولیس په زندګۍ باندې راشو جي نو زه به دا ووایم چې الحمدلله د سوات پولیس چې کوم دي بلکې زموږ سره طارق صاحب نسته هغې ته هم دا کوم همت چې د هغې داسې همت دی د هغې داسې حوصله ده کله چې هم یو ملزم دلته په منګوره کې کله هم داسې واردات کړي لکه څنګه چې میناخر مړه شوله او د هغې خاوند نن هغې ګرفتار کړی دی راځئ موږ به د دې په حوالې سره د خپل درون سیچو صاحب نه پوښتنې کوو چې حالات څنګه به دا کنټرول کېږي ولې دومره مخکې لاړل او د منګورې د بازار د پولیسو د هغې د عوامو سره رویه ده د عوامو د پولیسو سره کومه رویه ده عزتمندو زموږ سره طارق صاحب ناست دی هم نه راځي کوم ځای کې چې طارق وي هغې علاقه کې اکثر جرایم دی عزتمندو موږ سره طارق صاحب ناست دی موږ به ته په دې حوالې سره د هغې د کامیابه کاروایۍ باندې موږ هغې له اول مبارکي ورکوو او بیا به د هغې نه یو څو پوښتنې کوو سر السلام علیکم وعلیکم السلام سر جي تاسو ته موږ د سوات نیوز د ټیم د طرف نه تاسو ته په کامیابو کاروایانو باندې له اول خو تاسو له مبارکي درکوو جي بسم الله الرحمن الرحیم اول خو تاسو د ټیم شکریا ادا کوم چې تاسو راشئ او زمونږ د پولیس داسې یو کار وشي یا څه پراګرس وشي هغه تاسو ثابت عوام ته شو کوئ په دې تاسو شکریا ادا کوم نور کم چې داسې قسم واقعیت وشي یا مطلب 302 یا هر څه چې یو د عوام د تعاون د علاقې د مشرانو د تعاون تاسو د مرګرو د یاران دوستانو د تعاون نه بغیر ممکن نه څنګه چې دا وقوه ده نو په دې کې هم زموږ سره د یار دوست تعاونو او زمونږ ډي پی او صاحب چې ټایم په ټایم زما سره په دې کیس کې رابطه کوو څه کسان داسې وو څه خلک داسې وو چې هغو دې له یو بل شانتې رنګ ورکوو چا وی چې یاره زمونږ فنکاران برادري چې د محفوظ نه دي او دا دي او دا دي دا دي نو چونکې دا ټیک د فنکارانو د خاون هم د دې فنکار فیملی نه دی دا هم فنکاران دي نو دا خپل پکور دننه دی اوس مطلب د ښځې خاون هغه معمولي جګړه وه نو هغې نه خبره دې حد له راورسېده د بدقسمتۍ نه بس کارو شو الحمدلله سړی موږ گرفتار کړی ستاسو د مخې نه جی د دې به د څو ورځې به دلته کي او بیا به عدالتي کاروایي به بیا دې نه ستاسو خو صرف ګرفتارولي که نه جي او جی او موږ خو دې نن گرفتار کو سحر به انشاءالله د خیره په سحر به موږ عدالت ته پیش کوو د مزید کسټډي لپاره تفتیش لپاره د هغو دپاره انشاءالله موږ به ترې کسټډي الو نو کسټډي به موږ لره کې بیا چې 100 ورځې به بس تاسو د مخې سرجي دا راته ووایي چې په ځای په ځای باندې پولیس هم ولاړ دی د هغې باوجود بیا چې کم قتلونه چې کېږي کم بازار کې چې شرونه کېږي د دې په حوالې سره تاسو عوامو ته یو میسج ورکوئ یا په خپله تاسو څه ګڼئ مونږ خو عوامو ته اوس دا ستا د مخې وه زه چې رالم دا دوه ښه ښکلي په شره برابر امیران صاحبان ما ستا د مخې راوستو نو مونږ خو بار بار د معمولی شر د یو نه خلاصول په بل ورځه د بل نه خلاصول په بل ورځه اصل کې مین مسله زمونږ د قوم بدبختی دا ده چې مونږ روجه چې کم د روجې مطلب دی او کم د روجې فضایل دی هغه هر څه مونږ هېر کړي دي خو بس جو چا نسوار نه لګي خو چا د خپل نسوار نه میلېږي څوک په نسوارو بسې خبره کم څوک په سګرټو بسې خبره څه عجیب و غریب کیفیت دی په دې ماحول کې د دې لپاره موږ خپل علماء کرام او خاص کر علماء کرام چې زمونږ کم دی هغو ته زمونږ دا درخواست دی چې یاره څومره ستاسو نه کېږي په خپل د جمعې په منځونو کې د ماسخوتن په تراو کې چې دا ترغیب او دا میسج دې خلکو له ورکړي چې یار دا د صبر او تحمل میاشت ده په دې کې ستاسو نه څومره صبر او دا کېږي نو هغه بل سره کوو ډېره مننه جي طارق صاحب یو جهان مننه عزتمندو تاسو زمونږ د سوچو صاحب خبرې واورېدلې تاسو ته مونږ لوقف ته کوم اولاد چې دی هغې ته مونږ ځو تاسو ته مونږ هغه کس هم ښایو چونکې مونږ به د هغه سره خبرې نه کوو نه مونږ ته پکار دي چې د هغې سره خبرې وکړو د هغې موجده ده چې د هغه د سوچو صاحب د وینا تر مخه د هغې تفشیش خرابېږي نو تاسو ته مونږ هغه ښایو عزتمندو تاسو د سوچو صاحب خبرې واورېدلې هغې بیا هم سوچو صاحب وویل چې یاره دا خو ونیوی شو د 15 منټو هغه کم هغه شر چې په کور کې یا د رور سره یا د خپل بچي سره یا د ګاونډي سره عزتمندو د هغې هغه قار چې وروستو دا بیا دی
هغه بیا دې اولاد ته چې کله راشي نو د هغه نه بیا هغه قار وتیږي. عزتمندو نو کوششونه وکړئ زموږ سچو صاحب هم دغه ویږي ګوره دا موږ په دې تڼه کې اوس ناسو اته 9 کسان دا دې اوس لاړو ښه په ګیرو ښه غټې غټې ښایسته ګیرې او ښه په دین او په علم باندې پوره نو هغې هم په شورونو کې رالو دلته په اولاد کې دغه دې مخامخ ناست دي. عزتمندو زموږ سچو صاحب وینا تر مخه هغه دا هم وي چې موږ اوس خپلو عالمانو ته وایو خپلو چې هغه په تراوو کې وي هغه په خپلو جوماتونو کې وي ځکه چې پولیس ستړي شو چې پولیس د کوم کار دپاره دی چې هغه خو په بازار کې ګرځي ستا تحفظ کوي ستا دپاره لګیا دی ستا دپاره منډه وهي یاره څوک رالې ونه کړي څوک یو ونه ولي څوک بل ونه ولي څوک په بازار کې په چا ګزار ونه کړي څوک غلا ونه کړي ډکیتي ونه کړي. نو عزتمند د پولیس په کم ځای ته رسي دا خو موږ هم پکار ده موږ عوامو له پکار دی چې موږ هم د یو بل سره خپله ورورولي خپل وصل هغه رسو بهر الخو وساتو. بیا دا د روژې میاشت ده د رمضان میاشت ده نو موږ به تاسو ته هم دا ریکویسټ کوو چې یاره د صبر او تعامل نه کار واخلئ او د خپل سواد چې دی دا په خپله زرغون کوي. عزتمندو دا خپل پروګرام سر تر رسوم بل پروګرام پورې خپل کوربه فضل ربي پښتون یار لا پوره د ادب او احترام سره اجازه راکړئ. الله سپارم.